بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم صرف اخرین سبق نمبر 7 دی. په نن سبق کې به ان شاء الله موږ فائده ثالثه یعنی دریمه فائده او فائده رابعه یعنی څلورمه فائده وایو. په نن دریمه فائده کې موږ لرا کړی وي د حروف علت. د حروف علت درې دي: واو الف یا، واو الف یا، دا درې حروف علت. نو د دې درې حروف علت او د حمزه او د یو جنس یعنی یو شان دوه حروف راتلو سره الفاظ کې ثقل راځي. یو لفظ دی چې په هغه کې د حروف علت نه یو حرف راشي نو دغه لفظ ثقيل شو، یا یو لفظ دی په هغه کې فاعل لام مقابله کې حمزه راشي نو دغه صيغه چې دغه لفظ چې دغه ثقيل شي، یا یو لفظ دی چې د هغه د فا عین لام په ځای باندې دوه حروف راشي. د درو حروفو کې د فا عین لام یعنی حروف اصلي کې دوه حروف یو شانتي راشي نو دغه صيغه ډیره زیاته، دغه لفظ ډیر زیات ثقيل شي. نو موږ ته دغه وایي چې د حروف علت یا د حمزه او یا د یو جنس دوه حروف راتلو سره الفاظو کې ثقل راځي، دروندوالی راځي. او د دې الفاظونه د دې ثقل د ختمولو د پاره یو څو قاعدې مقرر کړې شوې دي. د هغه قاعدو په ذریعه سره به د حروف علت یعنی هغه دغه ثقل به ختمیږي. دغه لفظ کې چې کوم ثقل د حروف علت یا د حمزه یا د یو جنس دوه حروف د وجنه کوم لفظ کې ثقل راغلی وي نو هغه ثقل به د یو څلور قاعدې دي دغه قاعدو په ذریعه سره ختمو. نو اوله قاعده د حذف په بیان کې ده. حذف څه ته وایي؟ ختمولو ته وایي چې د حرف علت یا د حمزه یا د یو شان دوه حروف ختمول دې ته حذف وایي. نو اوله قاعده حذف، حرف علت د کلمې نه ختمول. حذف څه ته وایي؟ حرف علت واو الف یا دا د یو لفظ نه ختمولو ته حذف وایي چې دا واو حذف کو یعنی ختم هم کړو، دغه لفظ نه اوخ کړو، یا یو دا یا د لفظ نه موږ اوخ کړه دې ته حذف وایي، یا الف هم د لفظ نه اوخ کړو دې ته حذف وایي. لکه یدعو دی، یدعو د یدعو په اخره کې دا واو دی، واو ٹھیک شو. نو کله چې په دې یدعو په شروع کې دا لم ولګېدو کنه نو دا واو حذف شو، دا واو ختم شو. نو دا اوس مونږ وایو یدعو اول یدعو وو ٹھیک شو. یدعو واو ساکن ما قبل ضمه نو دی حرف علت تا واو ساکن نه مخکې حرف باندې ضمه ده، دی حرف علت تا حرف مدم وای ځکه چې دا د عین اوږدی مد ورکوي. نو یدعو دی د دې په شروع کې چې کله لم ولګي لم نو دا واو به حذف شي، ختم بشي. دا د دې لم طاقت دی، د دې لم چې د دې یدعون دا واو حرف علت ختم کی نو دې ته حذف وای. او د مضارع نه واو حرف علت حذف شو. وګورئ یدعو دی د لم د وجه د دې یدعون دا واو ختم شو نو موږ صرف یدعو پاتې شو، یدعو ٹھیک شو او واو ته ختم شو. دویمه قاعده ابدال دی. ابدال څه ته وایي؟ یو حرف علت په بل حرف علت سره بدلول، یو حرف علت په بل حرف علت سره، یا یو حرف په بل حرف بدلول. که دا حرف علت پکې ونه وي کنه نو صحیح ده. یو حرف په بل حرف سره بدلول یعنی د یو حرف نه بل حرف جوړول، لکه قال دی کنه، قال چې دا په اصل کې قواله په دې عین کلمه کې دا واو دی، واو. نو موږ سره قانون او قاعده دا ده چې کله واو متحرک وي، حرکت وي، په زبر زیر یا پیش یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش او مخکې حرف باندې زبر وي نو د داسې واو نه الف جوړول واجب دي، لکه قال په اصل کې قواله نو د دې واو نه موږ الف جوړ کو، نو دا واو په الف بدل شو، نو دې بدلولو ته ابدال وای، ٹھیک شو. نو موږ ته اوس وای چې دا قال په اصل کې قواله وو، د واو نه مو الف جوړ کړو، نو د دې واو نه دا الف جوړولو ته ابدال وای. یعنی موږ دا لفظ بدل کو، ابدال د بدل نه جوړ شوی، بدل یعنی موږ
دا یو سیز په بل سیز باندې بدل کو. ما سور مالکر ورکو هغه مال تور مالکر راکو نو سور مالکر ما په تور مالکر بدل کو. دغه شانتي واو مونږه په الف بدل کو. د دې واو نه مونږه الف جوړ کو نو د دې واو نه الف جوړولو ته ابدال وای. ٹھیک شو جی. درېمه قاعده اسکان دی. اسکان څه ته وایي؟ اسکان د ساکن نه جوړ شوی. اسکان د څه نه جوړ شوی؟ د ساکن نه. د حرف نه حرکت غورځول. اسکان څه ته وایي؟ د یو حرف نه یو حرف دی په هغه زبر دی یا زیر دی یا پیش دی یا دو زبر دی یا دو زیر دی یا دو پیش دی. ٹھیک شو. نو د یو حرف نه حرکت غورځول نو دا زبر یا دا زیر یا دا پیش یا دا دو زبر دو زیر دو پیش دا ته ختم کا مکمل او دغه حرف باندې جزم ولګوه. دا حرف ساکن کا. نو دې ساکن ته اسکان وای. نو موږ ته وای د حرف نه حرکت غورځول یعنی یو حرف ساکنول. لکه یدعو دی کنه. یدعو په دې کې دا واو ساکن دی کنه. دا واو حرف علت ساکن دی نو دا په اصل کې یدعو. دا وګوره په دې باندې ضمه وا. دا واو متحرک وو نو د واو نمو نو ها واو مو ساکن کړو. دا واو مونږه ساکن کو نو د دغه وجه نه دا یدعو چې دی کنه یدعو دا ویل ډیر مشکل نو کله چې واو متحرک وي او مخکې حرکت د دې واو موافق وي د دې حرف موافق وي نو دا حرف ساکنول دا واجب دی بیا. ٹھیک شو. نو دا یدعو دی. یدعو نو اوس مونږه دا واو ساکن کو د څه د وجه نه چې واو ځان نه مخکې حرف باندې ضمه غواړي نو مخکې ته ضمه ده او په دې واو باندې ځان لم ضمه وه نو دا ضمه په واو باندې ډیره ثقیله وه نو دا واو مونږ ساکن کو. د دې مخکې حرف باندې ضمم ده نو دا واو مونږ ساکن کو ځکه په واو باندې دا ضمه ډیره ثقیله وي. ٹھیک شو. ها نو دې ته اسکان وای. یو حرف ساکنول دې ته اسکان وای. څلورمه قاعده ادغام دی. ادغام څه ته وایي؟ دوه حروف یو شانتي راغلي کنه نو دا اولنی حرف به له ساکن کی او دا دویم به په خپل حالت پرېږدي نو دا اولنی حرف به د بل حرف سره ملاو کی. دې ملاولو ته ادغام وایي. څلورمه قاعده ادغام دی د یو جنس یعنی یو شان دوه حروف یا دوه باګانې په یو لفظ کې رالی یا دوه تاګانې پکې رالی یا دوه ساګانې رالی یا دوه جیمونه رالی یا دوه حاګانې رالی یا دوه خاګانې رالی دوه دالونه رالل. ٹھیک شو. نو د یو جنس یو شان یعنی یو شان دوه حروفونه یو حرف بل حرف سره ملاول لکه زبا دی کنه. زبا چې په اصل کې دا زبابا دی. زبابا نو ګوره یو باداره دوه باګانې رالی نو د دوه یو شان حروفو ته مونږه علمی انداز کې دغه وایو د یو جنس دوه یو شان حروف راله کنه په دې زال با یو زال دی او دا دوه باګانې دي نو اوس په مونږ په دې دوه باګانو کې دا اوله با ساکنه کو. وګورئ دا دوه باګانې دي ذ با نو دا اوله با مونږ ساکنه کړه نو دا مونږ سره زب با شو. نو اوس هم دا با په دې با کې مدغم کړه ادغام هم کو دا هم دې سره ملو کړه نو دا به مونږه وګور د دوه باګانو نه مونږه یوه با به والو. ٹھیک شو. او شد به پې ولګو. د دې شد مطلب دا دی چې دا با دوه ځل ده. دا حرف دوه ځل دی او په دې اخري با باندې چې کم حرکت وي هغه به پې ولګي او په ځال به خپل حرکت ولګي. نو د زبابا نه مونږ سره زب بشو او بیا هم دا یو با په دې بل با کې ادغام وکړو نو مونږه زب وویلو. زبا دقه شان مده دی. مده دا مده په اصل کې مدده دی. مدده. ٹھیک شو. نو دا اولنې دالم ساکن کو نو دا مونږ سره مد او د شو کنه. اوس مونږه دا مد د چې دی دا یو د دې دوانو دالونو نم یو دال جوړ کو. ٹھیک شو. او شدم پې ولګو. د دې شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی. نو اول ځنم ساکن کړی دی او دویم په دې دویم چې کم حرکت دی به پې بیا ولګي نو مد شو. دغه شان سره دی. سره هم فره دی. ٹھیک شو. نو د دې را مطلب دا دی چې دا را دوه ځل ده. دا اصل کې سراره دی او دا فره په اصل کې فراره دی. ٹھیک شو. او سببون چې دی دا سبون ویلی شي. سبون مدن مددم ویلی شي. مده. ٹھیک شو جی. نو دغه ته ادغام وای. امید ده تاسو په دې باندې پوه شوئ. فایده رابعه چې دا څلورمه فایده دې کې مونږ ته څه وایي د هفت اقسامو
د هفت اقسام مې زده کړي دي که نه. په اول درس کې ما ډېر تفصیلي بحث کړی دی، بیا د هغې نه پس په دویم، دریم او څلورم دا څلورو درسونو کې مونږ هفت اقسام مکمل تفصیلي ویلي دي. هفت اقسام وی صحیح هستو، مثال هستو، مضاعف. صحیح، مثال او مضاعف. لفیف، ناقص، محموز و اجوف. دی اوو قسمونو ته هفت اقسام وی. نو د هفت اقسامو په معتل کې چې کومه تبدیلی یعنی بدلون راشي په هفت اقسام په معتل کې، چې معتل هغه صيغې ته وایي چې د هغې په فاعل لام کې یو حرف علت استعمال شوي یا دو حرف علت استعمال شوي. نو که یو حرف علت استعمال شوي یا بیا درې قسمه دي، مثال، اجوف، ناقص. او که دا په یو لفظ کې د فاعل لام مقابله کې دو حروف استعمال شوي، دو حروف علت استعمال شوي، نو هغه به بیا دوه قسمه یا به لفیف وي یا به دغه ته بیا لفیف وي، یا به مقرون یا به مفروق وي. ټیک شو دي. نو اوس موږ ته وایي د هفت اقسامو په معتل کې، معتل هغې ته وایي چې یا فاعل لام مقابله کې دو حروف علت وي یا یو وي. ٹھیک شو. نو معتل کې چې کومه تبدیلی یعنی بدلون راشي نو د معتل دی تبدیلی ته اعلال یا تعلیل وای. د معتل کې چې کومه تبدیلی راشي نو هغه ته اعلال یا تعلیل وای. اعلال یا تعلیل وای. لکه اوس ګورئ قواله دی، قواله دی قاف واو لام. نو ګورئ دا یو لفظ دی، په دې کې دا یو حرف علت راغلی دی، حرف علت پکې راغلی دی. نو دا حرف علت چې دی که نه وایي کله چې دا واو متحرک وي مخکې حرف باندې زبر وي نو د دې واو نه الف جوړول واجب دي. نو د دې واو نه به اوس مونږ الف جوړ کړو. دا د قواله نه مونږ سره قاله شو، قاله. نو ګورئ د دې واو نه مونږ الف جوړ کړو که نه، دا واو هم په الف سره بدل کړو. نو دې حرف علت د بدلېدو ته اعلال یا تعلیل وایي. ٹھیک شوه. نو په قواله کې مونږ تعلیل وکړو، تعلیل. دا قشن دعا دی، دعا دا په اصل کې دعاوه دی، دعاوه. نو ګورئ واو متحرک دی مخکې حرف باندې زبر دی، نو د دې واو نه موږ الف جوړ کو، نو دا موږ سره دعا شو. نو دې یو حرف علت نه بل حرف علت جوړول دی ته تعلیل وای یا ورته اعلال وای، اعلال یا تعلیل. نو معتل دی ته وای ښه چې په کومه یعنی د هفت اقسامو په معتل کې چې کومه تبدیلی او کوم بدلون راځي که نه، یو حرف نه بل حرف جوړول، نو دغه ته اعلال یا تعلیل وایي. نو مشهور پکې تعلیل دی ښه. هلکه وایي مونږ تعلیلات کړي دي، مونږ تعلیلات زده کوو. ټیک شوه. او مونږ ته په دې کتاب کې مخکې راځي یاره دا د محموز تعلیلات دي یا دا د معتل تعلیلات دي، د معتل تعلیلات دي. او چې په محموز کې کومه تبدیلی راشي نو تخفیف ورته وایي. محموز دی که نه، محموز. اوس ګورئ رأسن دی، رأسن کې عین کلمه کې حمزه دی. محموز څه ته وایي چې د فا یا د عین یا د لام کلمې په ځای باندې حرف دا حمزه راشي، حمزه. نو که په فا کلمه کې حمزه وي هغې ته محموز الفا وایي، که په عین کلمه کې حمزه وي هغې ته محموز العین وایي، او که لام کلمه کې حمزه وي هغې ته محموز اللام وایي. نو اوس وګورئ دلته په عین کلمه کې حمزه دی، دې ته محموز العین وایي. نو دا اوس موږ سره محموز العین دی. نو په دې کې چې اوس کومه تبدیلی موږ راولو دا حمزه به موږ بالکل ساکن کو، دا به د ده نه به دا حرکت هم ختم کړو، دا به موږ وایو راسن. نو ګورئ دا موږ تخفیف په دې کې وکړو، تخفیف. دا هم سپک کو، دا الف موږ د دې حرکت نه د دې جزم نه سپک کو. ٹھیک شوه. اوس دغه شان سأله دی، سأله. ٹھیک شو جی. نو دا مونږ بیا وایو ساله یا دا مونږ داسې وایو ساله. ٹھیک شوه. او چې مضاعف کې کومه تبدیلی راځي، مضاعف چې دی که نه، مضاعف څه ته وایي چې په کومه صیغه کې دوه یو شان حروف راشي هغې ته مضاعف وایي. نو د هغې کې چې کومه تبدیلی راشي، په مضاعف کې چې کومه تبدیلی راشي نو هغې ته ادغام وایي. لکه ګورئ ما تاسو ته وختي وکړه سره. ټیک شو. دا په اصل کې سراره دی، سرره. نو دا یو رام ساکن کړه او په دې بله کې مدغم کړه. نو په مضاعف کې چې کومه تبدیلی راشي نو د مضاعف دغه تبدیلی ته ادغام وایي.
او په محموز کې چې کومه تبدیلی راشي نو د محموز دغه تبدیلی ته تخفیف وای تخفیف، او چې په معطل کې کومه تبدیلی راشي نو د معطل دغه تبدیلی ته اعلال یا تعلیل وای. هو مشهور تعلیل دی ښه، تعلیلات یې زده کوئ. یاره په دې کتاب کې ډېر زیات تعلیلات دي. نو دا د معطل په د 7 اقسامو کې چې کوم معطل دی که نه، صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. نو دا لفیف دا ناقص محموز او اجوف دغه چې دي کنه، او دا لفیف هم دی لفیف، نو دغه معطل صیغې دي، دا د معطل صیغې دي. ټیک شوه. نو دغه چې کومه تبدیلیانې راځي هغې ته تعلیل وایي. ټیک شوه. او چې کومه په محموز کې تبدیلی راځي هغې ته تخفیف وایي. په مضاعف کې چې کومه تبدیلی راځي هغې ته ادغام وایي. نو امید دی تاسو په دې مختصر او آسان بحث باندې پوه شوي. نو دا ځان سره د سکرین شاټ واخلئ، ځان سره ولیکئ او بیا دوباره دا درس واورئ. انشاءالله تاسو ته به دا ډېر ښه ښکلی یاد شي. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.